الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. دا الله رب العالمين احکم الحاکمین د ټولو بادشاہانو بادشاہ د ټولو زبردست هغه رب العالمین چې تمام کائنات خالق او مالک دی، هغه الله چې تمام کائنات متصرف او منتظم دی، هغه رب العالمین چې د هغې په ذات او صفاتو کې اسماء او احکامو کې واحد لا شریک دی، هغه الله چې د هغې په صفاتو کې دا صفت موجود دی چې لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي، خو هغه انبیا دي او که امت دی، خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده، خو هغه مالدار دي او که غریب دی، د هر یو فرد نه به الله رب العالمین تپوس کوي. خو د الله رب العالمین نه څوک تپوس نشي کولی چې الله دا کار دی ولې کړو،
څنګه دې کړو او څه وخت دې کړو دا تپوس د الله رب العالمین نه څوک نشي کولی زما محترمو الله رب العالمین دا تپوس او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې انسان په دنیا کې کم کار کوي کم عمل کوي الله رب العالمین ته پته نشته نه بلکې الله رب العالمین فرمایي چې کله دا مشرک بنده د الله رب العالمین مخې ته ودرېږي دا به د خپلو اعمالو نه منکر شي ځکه الله فرمایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین موږ په دنیا کې خو هیڅ قسم د شرک نه و کړی بل طرف ته د الله رب العالمین لکونه او کروڑونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله اسماء او احکام د الله د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین رضا او جنت حاصلولی شو او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې د هغې نه په اجتناب سره موږ د رب العالمین د قهر او د غضب نه بې بچ کېږو زما محترمو پرون په دې مدرسه کې د فتنو په باره کې یو مسابقه شوې وه چې یو فتنه په هغې کې فتنه انکار حدیث وه د هغې تاسو پوره بیان واورېدو د هغې پوره معلومات تاسو ته زده شو اوس دا فتنې چې موږ باندې را روانې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي زه داسې وینم چې دا فتنې لکه د باران د قطرو غوندې ستاسو په کورونو کې ننوځي نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې موږ ته د دې فتنو د نزول نشاندهي او پیشنګویي کړې ده نو د دې فتنو نه به موږ څنګه ځان بچ کوو په کومه طریقه باندې به ځان بچ کوو په کومو کارونو باندې به ځان بچ کوو زمونږ اعمال زمونږ کردار به څنګه وي هغه به دا زما محترمو چې ټولو کې اول موږ به د الله رب العالمین نه د دې فتنو په باره کې پناه غواړو چې الله دا فتنې چې په موږ باندې راځي زه تا نه په دې باندې پناه غواړم لکه څنګه چې الله رب العالمین موږ ته د شیطان نه د پناه غوښتو طریقه ښودلې ده چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د شیطان نه ډډې شوي نه پناه غواړي نو همدغه رنګې هغه څنګه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي خو موږ کې مصیبت دا دی چې موږ د هغه فتنو ته ځان مخامخ کړی دی د هغو نه ځان نه بچ کوو ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وفرمایل چې هر مانځه نه بعد ته د فتنو نه د امن او د پناه دعا غواړه خو موږ څه کوو چې کله امام سلام وګرځئ الله اکبر استغفار دعا نه ویلي چې سمدستي سنتو ته ودرېږو زما محترمو دا سنت دا چرته ځي نه بلکې د دې مانځه نه بعد چې کوم دعاګانې د حدیثو نه ثابت دي په دې دعاګانو باندې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین انسان ته دومره اجر او ثواب ورکوي او دومره صغیره ګناهونه یې معاف کیږي لکه مثل زبد البحر د سمندر د زګ عمره ګناهونه انسان کړي وي او دا دعاګانې وغواړي نو الله رب العالمین د دې انسان دا ګناهونه معاف کوي لکه درې دېرش کړه سبحان الله درې دېرش کړه الحمدلله درې دېرش کړه الله اکبر او یو ځل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تاسو ګورئ زما محترمو قیامت پر ورځ به الله رب العالمین دا د انسان جبه دا د انسان لاسونه دا د انسان خپې دا د انسان ګوتې ګویا کړي او هغه به فرمایي چې یا الله دې انسان په ما باندې دا کارونه کړي وو اوس که موږ مانځه نه بعد دا دعاګانې وغواړو چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر دا دعاګانې په دې ګوته باندې وغواړو سبا به دا ګوتې زموږ دپاره ګواهي ورکوي په دغه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ ته دا تعلیم راکړی دی چې اذا صلیت فقل کله چې ته لمونځ وکړې نو دا دعا ووایه چې اللهم انی اسألک فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني
واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غیر مفتونین. دا وګورئ زما محترمو، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا مونږ ته د فتنو نه د بچ کېدو دپاره ښودلې ده. څه شی؟ واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غیر مفتونین. الله چې کله په بندگانو باندې د فتنو اراده وکړي، نو ما د دې فتنو د قائمېدو، د دې فتنو د برپا کېدو نه مخکې ما د دې فتنو نه بچ کړه او ما واخله خپل طرف ته. دا وګوره څومره ښایسته دعا ده، خو د دې دعا نه موږ محرومه یو. ولې؟ چې موږ د سنتو طرف ته ډېر توجه ورکړې ده، او دا دعا چې کوم موږ ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، هغې نه موږ ځان نه بچ کوو. دویم زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم عقیده د توحید تا خپل کړې ده، په هغې باندې ځان مضبوط وساته، په هغې باندې ثابت قدم اوسه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې فتنې به په تاسو باندې را نازلېږي لکه تورتمه شپه چې ده. سهار کې به انسان مسلمان د شپې به کافر شوی وي، د شپې به مسلمان سهار شوی نو کافر به وي. ولې؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا. دا خپل دین د یو څو روپو دپاره د دنیا دپاره به خرڅوي. لکه تاسو وګورئ نن سبا مهنګایي ده، ګراني ده. که څوک موږ ته ووایي یا دا غیر مسلم موږ ته ووایي چې راځه هسې مهنګایي ده، پیسې در کومه، دې اسلام نه واوړه، څه ترې غواړې د اسلام نه، څه شی دی پکې؟ زه دله پیسې هم در کوم، زه دله خرچه هم در کوم، زه د کور عیش و عشرت هم در کوم. ستاسو څه خیال دی؟ موږ هغې ته اوړو او که نه اوړو؟ سمدستي هغې ته اوړو. ولې؟ دا لویه فتنه ده چې کوم ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره کړې ده. لکه یو مثال زه تاسو ته در کوم چې کله د غزوه تبوک نه هغه 3 صحابه کرام پاتې شو، استقامت طرف ته اشاره در کوم چې استقامت په دې دین باندې څنګه کول پکار دي. چې هغه 3 صحابه کرام پاتې شو، هغې کې یو کعب بن مالک رضی الله عنه هغه هم پاتې شو. چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس راغی او تپوسونه یې کول، منافقینو باندې جوړې کړې، دروغ یې ویلې. دا صحابي وایي چې ما خپل زړه کې دا عهد وکړو چې هر څه کېږي خو پیغمبر ته به دروغ نه وایم، پیغمبر ته به سره به دوکه نه کومه. راغی سمدستي خبرې ورته وکړه چې د الله رسوله ځان مې ښه تیار کړی و، خو نن سبا کې اس طرح نه پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله رب العالمین امر ته انتظار وکړه. او ټولو خلکو ته یې دا وویلې، تر دې پورې چې بچو ته یې مو ویلې، ښځې ته یې مو ویلې چې دې سره به خبرې نه کوئ. وګوره څومره لوی مصیبت او څومره لوی دغه کې واقع شو. دلته چې کوم دی نو د روم نه عیسایانو یو خط راولېږلو، د کعب بن مالک رضی الله عنه ته فرمایي چې راځه ستا پیغمبر ستا ملګري هغه خو ته چې کوم دی نو هم کناره کړې، لرې کړلې، او راځه زمونږ طرف ته مرتد شه، عیسائی شه، موږ به تا له داسې عشرتونه درکو، دا شی نه به درکو، نیمه باچاهي به درکو، مزې به دي، چرچې به دي. هغه چې دا شی ولیدلو هغه ویل ښه په دومره تکلیف باندې زه خپل دا ایمان دا پرېږدمه، ما دا دومره کمزوری ایمان راوړی دی، ما چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دین او دا توحید قبول کړی دی، دا په دې باندې په دې ورکوټه خط باندې به زه دا پرېږدم او ستاسو طرف ته به درشم. ستاسو څه خیال دی زما محترمو؟ که دا نن سبا مونږ وې او مونږ ته د امریکې نه یا د برطانیې نه یو ویزه راشي او راته وایي چې راځه دلته به مزدوریم کې، دلته به دومره پیسې درکوو، ستاسو څه خیال دی؟ مونږ ته تیار یو که نه یو؟ سمدستي ورته تیار یو زما محترمو. لیکن دې صحابو استقامت ته تاسو وګورئ، هغه ورته راواغسته چې خط یې غوښتو او هغه خط یې واغسته، ډېر د غصې نه یې په تنور کې وسوځولو او ویې ژړلې او د الله رب العالمین نه سوال وکړو چې الله دا ګناه ما نه سرزده شوې ده او زه خپل د ګناه معافي تا نه غواړم، استغفار کوم، توبه کوم. 50 ورځې بعد الله رب العالمین د هغه صحابي هغه دعا قبلی او د هغې هغه توبه قبلی
او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې فرمایي چې الله رب العالمین د دې انسان توبه وکړه قبول کړ دې چې تا ته کوم عذر پیش کړو هغه عذر صحیح دا زه دې پورې وایم چې فتنې په موږ باندې هم راځي لکه څنګه چې په هغو باندې راغلی خو هغو په دې خپل دین عقیده د توحید باندې استقامت اختیار کړو نو موږ ته هم پکار دي چې موږ هم استقامت سکو اختیار کو دا نه چې په وړه خبره باندې دا نه چې خلک راته وایي چې دې جومات ته مه ځه دا د وهابیانو جومات دی په دې کې څه کوې دا داسې کېږي دا هغسې کوي دا کلا ودرېږي دا لاسونه اوچتوي دا آوازونه کوي دا کوي نه دا لویه فتنه ده زما محترمو نن سبا په موږ باندې هغه څه شی ده لکه پرون چې په دې موضوع باندې په دې مدرسه کې په دې جومات کې خبرې اترې وشوې طلباو بیانونه پرې وکړل څه ویلې وایي حدیث چې کوم دی نو هغه موږ دپاره حجت نه دی او نن سبا خو لا زموږ مولیان دا هم وایي چې د قرآن نه بعد لویه فتنه د قرآن نه بعد لویه د ګمراهۍ سبب هغه دا دی چې اسناده صحیح و اسناده حسن و اسناده جید و دې پسې موږ لګیا یو ګرځو زما محترمو دا هم لویه فتنه ده فتنه په دې ده چې موږ ته علماو اسلافو تابعینو تبع تابعینو دا دین دا احادیث را رسولي دي او موږ د هغو باندې بیخکندي کوو د هغو چې کوم دی نو ذات پسې خبرې کوو دا ولې دا زموږ کم عقلي ده دا موږ په فتنو کې مبتلا شوي یو ځکه هغو چې موږ ته دا دین را رسولی دی چې دای موږ ته ویلي چې دا حدیث بیانوم د دې سند چې کوم دی نو صحیح دی د دې سند حدیث صحیح دی دا په دې باندې موږ ته بیانوي چې دې کې کم راویان دي په دې کې چې کم خلکو دا بیان کړی دی دا ټول عادلان دي دا ټول چې کوم دی نو اتقان برابر دی د دې ټولو په دې کې چې کوم دی نو دروغ نشته په دې کې سوء حفظ نشته په دې کې د ځان نه جوړولو خبرې نشته دا برابر خلک دي چې دا دین او دا حدیث تاسو ته څه کړی دی را رسولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او که چېرته موږ دا وایو چې نه هغو دا خبره چې کوم دی نو لویه فتنه ده او لویه عذاب دی د قرآن نه وروستو نو زما محترمو د داسې خلکو نه د داسې مولیانو نه د داسې مفتیانو نه ځان ساتل پکار دی دا زمونږ په عقیده باندې زمونږ په ایمان باندې یو ضرب دی موږ په دې کې مبتلا شو چې نه دواړه طرفونو ته حدیث شته دی که رفع الیدین کې وکړه که نه کې مه کوه امین ووایه او که امین نه مه وایه خپې ملاوې که که نه ملاوې مه ملاوه نه ټیک دا حدیث شته دی خو دې ته به هم ګورې چې دغه حدیث تا ته چې چا را رسولی دی دا سړی څنګه دی لکه مثال زه تاسو ته درکړم چې څوک تاسو ته ووایي چې په دې چوک کې اکسیډنټ شوی دی اوس تاسو به هغه سړي ته ګورئ که چېرته ماشوم راشي او تاسو ته ووایي یا لیونی راشي تاسو ته ووایي تاسو په هغې خبره باندې یقین ساتئ نه مړه داسې لګیا دی ځان فضول دروغ وایي هسې لګیا دی او که یو هوښیار سړی راشي یو معمر سړی راشي یو پوه سړی راشي او درته ووایي چې یاره دې ځای کې اکسیډنټ شوی دی دومره کسان پکې مړه شوي تاسو د هغې خبره منئ که نه منئ ولې د دواړو طرفونو نه خبره راغله ولې دا بل کس خبره ولې نه منو د هغه لیوني خبره ولې نه منو د کشر خبره ولې نه منو د کم عقله خبره ولې نه منو د دې د وجې نه هغه به د ځان هم ویلي وي هغه به دروغ هم ویلي وي د هغې یاداشت کمزوری دی هیر شوي به یې نه هسې نور څه به لیدلي او تاسو ته به دا خبره کړې وي نو زما محترمو احادیث چې کله بیانېږي د دین کومه مسله چې بیانېږي د هغې هغه بیان کوونکي ته وګورئ چې دا بیان کوونکی څنګه دی چې هغه بیان کوونکی صحیح وي اتقان برابر وي نو په هغې باندې عمل وکړئ پوه شئ چې دا دین دی دا عقیده صحیح ده او که هغه بیان کوونکی صحیح نه وي نو زما محترمو بیا د هغې نه ځان ساتل پکار دي ځکه زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته
دا هم راته ښودلې ده چې زه تاسو ته کومه خبره کوم په هغې باندې منګولې ولګوئ. ولې دا د الله رب العالمین احسان دی چې الله رب العالمین موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی. که چېرته هغه نه وی را لېږلی نو موږ د الله نه دا تپوس کولی شو چې الله دا تا ولې نه و را لېږلی. ځکه الله خپله فرمایي چې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. احسان او اکرام مې دا کړی دی چې په تاسو کې مې ای امت د محمد صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر مې در لېږلی دی. دا زما احسان دی او دا احسان د دې نه مخکې تاسو څنګه وئ وان کانوا من قبل لفي ضلال مبین. د دې نه مخکې په ښکاره ګمراهۍ کې وئ. نو د دې احسان او د دې شکریه موږ څنګه به ادا کوو؟ هغه شکریه هم موږ ته پیغمبر ښودلی دی. هغه څنګه ده؟ هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به عبادت بندگی د الله رب العالمین ډیره کوله تر دې پورې چې پړنۍ مبارکې به وپړسېدلې. صحابه به تپوس وکړو چې دا الله رسوله دا ولې کې الله رب العالمین تا د مخکیني او وروستوني ټول ګناهونه معاف کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب واورئ چې افلا اکون عبدا شکورا. ایا زه د الله رب العالمین شکرګزار بنده نشم چې الله په ما باندې دومره احسان وکړو، دومره فضل را باندې وکړو؟ نو د هغې فضل او د هغې احسان شکریه به څنګه ادا کوم؟ په دې مانځه باندې، په دې عبادت باندې، په دې توحید خپلولو باندې، په دې بندګۍ باندې د الله رب العالمین شکریه ادا کیږي. چې په موږ باندې الله دومره احسان کړی دی. دا مسلک اهل حدیث موږ ته الله را نصیب کړی ده. موږ ته د احادیثو صحیحوالی، د حدیثو ضعیفوالی، د حدیثو کمزوروالی، د هغې کې فرق موږ ته الله رب العالمین او د هغه پیغمبر ښودلی دی. نو د دې احسان شکریه ادا کول پکار دی او هغه احادیث خپلول پکار دی چې په هغې کې هغه صحیح وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی شوی دین په هغې کې موجود وي. الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې موږ د دې فتنو نه بچ کړي چې د دې فتنې کې چې واقع کېږو د هغې د واقع کېدلو نه مخکې د الله رب العالمین موږ د دې دنیا نه رخصت کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. زما محترمو د دې فتنو نه د بچ کېدو دپاره مهم او اول سبب چې دی هغه علم زده کول دی. کم کسان چې عمر زیات شو او د علم د زده کولو نه پاتې دي هغو ته دا پکار دی چې خپل اولاد خپل بچي د دې علم طرف ته راغبه کړي، د علم ته راولي چې دیو دا خبره زده کړي چې کوم دین چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی هغه په کوم احادیثو کې دی، هغه په کوم شي کې دی چې هغه زده کړو نو دا دین به بیا موږ مخکې خلکو ته رسو.
او چې دا کم ماشومان دي دیو ته هم دا پکار دي چې د دین طرف ته ځان راغب کړي د دین سستی دي نه کوي ځکه د فتنو دور دی هر قسم فتنه اول زموږ په کور کې موږ ته موجود ده ځکه ابتدا کې ما فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه وینم دا فتنې لکه د باران د قطرو غوندې ستاسو په دې کورونو کې راننوځي او هر قسم فتنه تاسو ګورئ نن سبا هغه موږ سره موجود ده موږ کې موجود ده خو بعضې انسانان هغه د الله رب العالمین نه د هغې نه پناه غواړي د هغې نه دعاګانې ښیږي یا الله د دې فتنو د پاکېدو نه مخکې ما ته نجات راکړي او د دې فتنو نه ما بچ کړي چې کوم انسانان پناه غواړي کوم انسانان دعا کوي د الله رب العالمین نه الله رب العالمین داسې انسانان بچ ساتي خو په کار دا دی زما محترمو چې موږ ځان خبر وساتو موږ ځان پوه کړو دا نه چې په دې خبره باندې موږ ځان غولولی وي چې زه خو اسیم امیمه زه خو اسیم کمزوری یم مولا چې راته څه وایي بس په هغې باندې به عمل کومه که هغه صحیح و صحیح دی او که صحیح نه و نو الله او بلا او به ګردنې مولا نه زما محترم په دې خبره باندې موږ نه خلاصېږو ځکه الله رب العالمین موږ ته دا خبره هم بیانه کړې ده چې ولا تزر وازرة وزر اخرى ګناه به ته کې او بوج به بل سړی اوچتوي دا هېڅکله نشي کېدی ستا د ګناه بوج هم دا ته به یې اوچتوي د هغې سزا به هم دا ته څه کې دا به نه وی چې یاره ملا صاحب راته مسله بیانه کړه که صحیح وه صحیح ده او که صحیح نه وه نو ګناه د ملا په سر باندې په دې نه خلاصېږو زما محترمو په کار دا دی چې دې علم طرف ته توجه وکړو دې دین طرف ته توجه وکړو موږ ته چې پیغمبر کم دین کم احادیث را رسولی دي کم طرف ته موږ راغب کړي یو چې هغې طرف ته موږ توجه وکړو په هغې باندې عمل وکړو چې سبا د الله رب العالمین مخې ته کامیاب او کامران یو الله رب العالمین د دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ د دې فتنو نه بچ کړي او الله رب العالمین دې هغه اعمال موږ نه والي چې د جنت د تلو ذریعه وي او د هغه اعمالو نه موږ وساتي د جهنم د تلو ذریعه وي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا